اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو سرفراز دورانی جی تاسو ته په یمي خیبر نیوز سره جی مینه ډک سلامونه. قدرمنو دلته جی مونږ واپلا ټاون ته راغلی یو او دلته مونږ سره چې کوم یو ګیسټ جی ناسته د مونږ سره سومي فلک چې 10 کال جی پی ټی آی کې تیر کړی دي او تقریبا یو درې منټ شوي هغه جی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان ته جی راغلی دي. قدرمنو که تاسو ګورئ د پاکستان چې آزاد شوی دی تقریبا جی 76 سال وشوي. په دې 76 سال کې که تاسو وګورئ ډېر جی مختلف ایشو دي. په دې ستا ماته په دې واتس اپ په ګروپونو کې جی ماته اکثر دا میسیجونه راځي چې دورانی صاحب دلته دا وشو دلته دا وشو. خو افسوس مونږ دغه په خبره کوو چې داسې کم یو لیډر دی چې به راځي او پاکستان به مونږ ته سموي. نن په دې عقل باندې جی مونږ د سومي فلک سره به خبرې کوو چې هغه د سیاست باره کې بسوي. نن زموږ د خبرې چې کم دی سیاست په حواله دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میډم څنګه ښه تاسو جی؟ اول خو میډم موږ تاسو جی ډیره شکریا ادا کړې. دا تقریبا زموږ تاسو میاس کې 2-3 پیری داسې ټیم فکس شو خو سنه حادثات په وجه باندې باغه مش شو. میډم څنګه چې تاسو ته مو ویل نن زموږ چې کم یو ټاپک دی هغه جی په سیاست په حواله باندې دی. اسی تاسو وایي چې سیاست پولیټیشن یو خزل لپاره څنګه دی جی؟ ډومبه خو تاسو شکریا ده خوشاله اوسئ جی. او دویم دا چې زما خیال له خزې د لپاره سیاست کول یو خدای ګران کار خو که تاسو سره بیا د فیملی سپورټ نو بیا ما خیال له دومره مشکل نه دی ځکه چې هر فیلډ کې تاسو وګورئ نو خزې ټولو نه مخکې او که خاص کر مونږ سیاست ته وګورو نو کې هم خو دا دی چې فیملی سپورټ لازم پکار یا هر طرف نه کده هسبند سایډ نه یا د فادر سایډ نه مور پلار سایډ نه نو فل سپورټ پکار. فل سپورټ پکار. میډم څومره سبق تاسو ویل دي؟ ما بیا ماشاءالله جی. سیاست تراغي تاسو څه سوچ کړی دی؟ اصل کې ز سٹارټ نه چې کوم ز پی ټی آی کې ز ما جوائن کول نو هغه ټایم بزیله کور نه راوته خو کله دا څه سوچ نو هسبند طرف نه د هسبند شو کوم دا غيو ځکه چې مونږ کوم زی سره تعلق ساتو نو تل کې خزي بار پر خودل کوم پورا نوخار کې وګورم خامخا پښتاني وږي نو زمونږ خزي ډېرې کمی تاسو وګورئ نو بار روزي چې نو بیا د شو کو هغه ټایم سره کوم ډیسټریکټ ټایم سره نو دا نه خاص پویم نو خو چې ټایم سره مونږ بیا ګرځېدو ما حالات ته کتل نو کله چې بیا ام پی ایس سیټ ته مونږ راتلو نو بیا زه په حالاتو پوهېدم چې یاره ښځې ته راتګ پکار دی ځکه چې تاسو مشکلاتو ته وګورئ یو زنانه ته خپله خبره کولی شي که مونږ دلته وګورو ما ډسټریکټ کې هم ټایم تیر کړی دی ما اسمبلی والا ټایم هم تیر کو ام پی ای والا ټایم تیر کو نو ما ډیر داسې خلکو مسایل الله شکر دی حل مې کړ او چې ما کم وکتل نو ښځې چې دی نو په دې باندې زیات خوشحاله وي چې ای براتلی مسلې حل کول والا تاسو به حل کولې او الله پاک ورته یو لاره راوسته خو ډېر داسې مسلې وي چې ما ورته حل کولې زه پرې فخر هم کوم ځکه چې به ما ته راتلی زه به خوشحاله وم چې یاره او داسې یو ځای پیدا شو ښځو دپاره چې یاره یوه سره خپل مسلې ډسکس کولی شي. میډم دا راته وایي چې پی ټی آی کې څومره وخت تاسو پاتې شوي؟ 10 سال. 10 سال کې تاسو څه خدمات دي؟ تاسو خو جی ایکس ام پی ایم پاتې شوي، تاسو کم کارونه کړي دي هغه هم لږ مونږ ته ووایي. 10 سال کې ما تاسو ته وایي چې سٹارټ ما د ډسټریکټ ټایم نه ایشته نو آی کې چې د هغه ټایم کې سٹارټ کې لا بړومبې کال دوه خدا سه خاص حالت کې یا پویا نه وا یا آی ډسټریکټ ټایم کې هغه س پروګرامونه یا س اکټیویټیز سونه نو بیا آی کې مونږ کله کمیټیانې چې جوړې دي نو کمیټیانو کې آی کې ماته پاپولیشن واده شو او آی کې به هم زه دا خبرو کوم چې ما هسبند سپورټ زیاتو دی به مونږ په یولو او مونږ سره ډسټریکټ چې کوم افسران هسبند سپورټینګ هو تاسو نشي چلی نو کم ډسټریکټ افسرانو نه به مونږ سره مرسته کول نو مونږ ورکه پاپولیشن یو داسې محکمه و چې چا پیژندنه نو مونږ اسه بای چانس مونږ ناظم صاحب ته و چې مونږ ته دا راکا خو هغه داسې و چې زمونږ کم د فیمیل چې کم مسایلی کم ډیلیوري یا نور داسې کم د زنانو سره چې کم ټچ د غي نو آیغو خو چا پیژندل نه نو آی سنټر مونږ وزټونو کله مونږ د څه چې مونږ غزي یو را بیدار کو یو نو مم ای تر پیدا کو چې را په دې کې د محکمه شته او دا زنانو د پاره کار کوي یو الله شکر دی اوس پورې لکه آباد روانه ده او بیا ورسره مطلب د ام پی ای ټایم رالو نو آی کې مونږ ورو فندونو خبره وکړو نو هم الله شکر دی مونږ ما په علاقه کې مونږ د سکارونو وکړ چې اکثر زمونږ میل دی ای کارونه کوي خو مونږ خپلو کې دا سوچ وکړو چې یاره مونږ باغ خلکو ته ځان رسو چې کم مونږ پارټۍ حوالې سره خبرو وکړو کم زمونږ غریب خلک چې کم زیاتې منډې وخی کم ځانونه ستړي کی یا که مونږ وګورو زمونږ کلونه زمونږ پټو سیټونو ته کم خلک وتی وي
نو هغه خلکو ته د هغوی مسایل اورېدو والا څوک ني. نو مونږ خپلو کې هسبینډ وایف دا دغه وکړو چې یاره مونږ به دې خلکو له ټایم ورکړو، که زمونږ فنډ وي که زمونږ ټایم وي یا څه وي، نو مونږ به دغه نو ما زیاتر خپل علاقه کې کوم ځای پورې ما رسد و ما کولی شو، نو ما زیاتر هغه خلکو ته ټایم ورکړو، هغه خلک مې را بیدار کړل. او بل دې کې ډېر داسې مسایل د ښځو راغلي وو. زه اکثر ډېر ما حل کړي وو، الله شکر دی. د چراټ سلیخاني سایډ ته یو فیمیل سره څه مسله شوې وه او هغه ټایم کرونا ټایم و چې چا کور نه وتو، لکه خلکو به وي چې نه بس که کور نه وځي بس لکه مطلب تا ته دا بیماري لګي او الله دې نه کړي بس ته لکه ایکسپایر کېږي. یو قرباني تاسو کړې. بالکل. خو ما هلته کې ما کرونا ټایم کې نه ما کله ماسک لګولې نه سینیټایزر څه استعمال هم کړی دی ماشاءالله جی. او ما ځای ته زه تللې، ما دوی تپوس کړی دی د هغوی منځ کې څه صلح وه یا څه مو، هغه هر څه ورته ما کړي چې په هغې باندې زمونږ مشران چې کوم وو چې هغوی زه ډېره اپریشیټ کړی وم او زمونږ ملګري خاص کر چې زه هلې ته به زه لاړم نو ما ته به وایي چې نه ته به اول ټیسټ کې، نو هله به ته سره مونږ به خپلو کې ملګرو ګپ شپ و چې نه ته به ټیسټ کې هله ځکه چې ته ښځو سره داسې کولو میلاو شوي یا تا ځان ته راجوخ کړي دي. نو الله شکر دی، نو خو ما ته هغه بیماري په دې دومره ټایم کې لګېدلې وه، نه ورکې ما ناسته کړې وه. نو دا څو شیزونه چې ما ډېر ښه طریقې سره دا یې دغه کړی. میډم په 2013 کې جی د پی ټی آئی پہلے ځل حکومت راغو پر وساټک سے جی سی ایم په 2018 کې جی پورا پاکستان کې د پی ټی آئی جی حکومت او وزیر اعظم جی عمران خان صاحب او ډیفنس منسٹر جی هغه پرویز خان خټک اوس هم جی داسې کارونه نشته چې پاتې دي. ای په حواله باندې بتاو سو یره کارونو حوالې سره که مونږ خبرې وکړو نو مشرانو خبرې وایي دا نیمګړې دنیا ده او پاتې دي پاتې دنیا ده او نیمګړې ده. بې واسه ټول سیستم خراب دی جی. لکه نه د انسان خو اوس کې خامخا هغه خبکاری پښتانه خلک مونږ زه خپله خبره به وکړم چې یاره مونږ ته نه دي پکار. نو که خټک صاحب خبره مونږ وکړو نو ډېر داسې کارونه وي چې که هغه مونږ که روډونو ترقیاتي کارونه مونږ وګورو، که مونږ سکولونه کالجونه وګورو، که مونږ اسپتالونه وګورو، نو شته ورکې ځکه چې پوره کېدل دنیا پوره کول والا الله پاک دی، نو پوره کېږي به چې انسان ورته خپل سوچ خپل مایند هغه سایډ ته کړي نو پوره کېږي. خو راځي نیمګړي شیزونه. خټک صاحب چې کوم کارونه کړي مونږ ته انکار نه کوو. که مونږ اوس دغه وګورو صحت کارت خبره وکړو، که مونږ سکولونو ازیریانو خبره به اکثر وکړو چې زمونږ ټیچران به اول زه اکثر هم د خپل کلي مثال زه ورکوم چې زمونږ کلي کې یو وړوکی شان سکول دی، نو هغې زه کندي ناصر سره تعلق ساتم، نو هغې کې به ټیچران به راله نو ما به اکثر هغه ټایم کې به زه لا په کور کې هم زه لا بار نه وم داسې خاص راوتې، نو ما به دوی ته چې لکه د دوی خو یو کس راځي سکول ته راشي او بل کس وایي چې مونږ واشروم اټینډ کوو. هغه ټایم سره به زمونږ سکول چې و بس یو دوه کمرې واشروم به ورکې نو چېرته به چې کوم ټیچران به چېرته نه چېرته بس سبانه باندې به تله خو لکه واشروم اټینډ کول به او نو ما دا خو عجیبه کار دی. که مونږ اوس وګورو نو زمونږ کې ماشاءالله ټیچران خو پوره ټایم ورکوي ماشومانو ته. که مونږ هسې لکه عام سرکاري سکولونو هم خبره وکړو نو د هغوی او د پرایویټ کوم زمونږ د ټاپ سکولونه چې د هغوی لکه ماشومان که ته کښېنې نو یو مقابله کې راځي، که هغه تاسو انګلیش لینګویج چې تاسو وګورئ که نوره پړۍ یې تاسو وګورئ نو ماشاءالله. خو دا هم دی چې لکه دی چې زمونږ مشرانو هغوی باندې یو دغه جوړ کړی دی چې یاره دا ډیوټي کول لکه لازم پکار وي. نو بس دا مو خټک صاحب مونږ به دغه وکړو ځکه چې پارټي و د عمران خان مونږ انکار نه کوو، خو کله عمران خان خپله خو نه دی راغلی همداسې چې که مونږ د نوښار خبره کوو، که هغه مونږ د خوشه علاقو خبره کوو چې کوم ځای کې زمونږ مشران سلیکټ شوي نو هماغه کسان ورځي او مې دغه کوي او الله. میډم ما خو سټارټ کې دا خبر وکړو چې که تاسو وګورئ 76 سال شو چې پاکستان آزاد شوی دی او په دې 76 سال کې که تاسو وګورئ ډېر چې مختلف حکومتونه تیر شوي دي، د ان پی تیر شوی دی، پیپلز پارټي تیر شوی دی، جماعت اسلامي تیر شوی دی، مشرف تیر شوی دی، آخري چې کوم حکومت هغه د پی ټی آی یو دا راته وایي چې داسې کم یو لیډر دی کراشي او زموږ د ملک په سمای جي. زه دې کې خبرونه ځکه چې خلک وي نو مخکې به ځان نه دغه ولو نو بس دې کې خو مونږ څه نه شو ویلی ځکه چې هر سیستم خو جي اسم تاسو ته ماشه ګډوډ دی که نه لیډر چې دی نو مونږ دپاره قابل احترام دی، په خپل ټایم کې ښه کارونه کړي دي، څه د هغوی دغه مونږ یې باره کې څه ویلی نه شو ځکه چې زه خپله خبره وکړم نو زه د ټولو عزت کوم او دې باره کې سوري زه څه کمنټس نشم کولی. میډم دا راته ووایي چې
پرویز خټک دی ماشاءالله زموږ د نوخار دی الله دې به ترقي ورکړي زه خو دغه ورته بغواړم او تاسو هم چې هغه پارټي ته راغلي دا راته وایي چې دا پرویز خټک او که اوس راتلونکي چې که سی ام راځي که هر څه د ملک راځي د دې څه سوچ دی زموږ د نوخار لپاره پاکستان لپاره داسې نور علاقو لپاره خټک صاحب باره کې موږ دا خبرو کو کاغه اره پټي کې پاتې شوی دی نو هغه خپل ډیسټریکټ لپاره لکه ارزه کې هغه خپل یو رول دی نو خپل ډیسټریکټ لپاره مخکې مخه کارونه کړي اوس هم دا یو پازیټیو سوچ دی ځکه پرونه موږ پروګرام کې یو خبره زموږ مشرانو کوله چې هغه ارزه کې نو هغه خپل نوخار لپاره یو ښه رول ثابتوي نو کارونه کړي دي کوم د نوخار کې خو ډیره بیروزګاری ده خپل د نوخار بیروزګاری خبره مهنګای هم ډیره ده مهنګای خو مونږ ته انکار نه کوو ځکه مهنګای یوازې دلته نه ده که تاسو ارزي کې دی ارزي کې شته دی او بیروزګاری به دا وایو چې هلته کې تاسو حالاتو ته وګورئ حالات ټول ګډوډ دي او کومه ګراني ده نو میډم راتلون حالات څه وایي تاسو تاسو څه خیال دی سمیږي که خرابېږي به ګراني کمیږي به سیوا کېږي به بیروزګاري به کمیږي سیوا کېږي به د دې بارے لغونې دی څه وایي نو که مخکې دغه ته تاسو وګورئ که اوس څه ټایم مخکې د پټرولو خبره به مونږ وکړو چې مونږ خو زیات همدې سره دغې نو دا لږ 134 سره څه دی د لږ ورځو کې کمې راوستو نو زمونږ خو خپل دا سوچ دی کمې چا راوستې دي بس چا راوستو بس راغلو نو که مونږ خپل مشرانو ته وګورو ای چې کم لکه کم سوچ باندې اخته دي نو همدې باندې اخته یي چې یاره که هغوی پارټي جوړه کړه نو همدې دپاره یې جوړه کړه چېرې مونږ کله یو سره یو کله بل سره یو نو مونږ مطلب خپل څه دغه نشو کولی نو راځئ دې ځل ورکې خپل یو دغه وکړي مطلب خپل یو پارټي جوړه کړي چې مونږ خپل سوچ باندې خپل کارونه وکړو ځکه که حالاتو ته هغوی هم ګوري که مونږ بېروزګاري خبره تاسو وکړه نو زمونږ مشران هم په دې باندې اخته دي ځکه چې مونږ ورکې اکثر زمونږ کله میټینګ نو مونږ خو ورکې خپل سیټ نمبر کې دا دغه کړی چې فیمیل لپاره ضروري ځکه چې تیر دغه والا خبره مونږ وکړو چې کوم ام پی ای ټیم مونږ تیر کړو نو زمونږ فنډونه به چې اکثر راله نو هغه به دی به چې نه که مونږ به سوشل ویلفیر ته ورکولو نو دی به وایي چې نه هغلته به نه که بل به هم داسې څه ته دغه کولو لکه هغه دا نه چې لکه مطلب هیلث کې زمونږ فیمیل دغه نه یا ایجوکیشن کې نه خو د فیمیل خپلې داسې محکمې خپل دغه شته که پاپولیشن یې که هغوی مطلب سوشل ویلفیر یا که نور هم داسې ډېر شیزونه شته چې ای دپاره پکار وي نو مونږ ورکې خپل دا یو سجیشن ورکړی دی چې دې ځل به فیمیل ته تاسو مطلب خپل دغه ورکوئ اختیار ورکوئ ځکه چې هغه پکار دی ځکه چې تیر ځل که مونږ دغه وکړو علاقه ده نو څوک نه څوک به راله چې یا د ویلچیر خبره به وکړو نو بیا به مونږ سره داسې دغه ونه زما خپل طبیعت داسې دی چې ما ته څوک څه وایي زه وایم چې دا کار یې چې هر ځای نه کولي خو دا پکار دی نو زه هغې کې پوره کوشش کوم نو که مونږ به خپل ووایو چې یاره مونږ دا فنډ نو هغې ته به 100 لارې جوړې شوې وي چې نه دا دي او دا هغه دي نو زمونږ چې اوس هم کم دغه جوړېږي نو هغې ته مونږ ویلي چې نه را تاسو به مونږ ته خپل اختیار راکوئ که تاسو مونږ ته فنډ راکوئ یا تاسو نور څه وي نو مونږ به هغه په خپل اختیار لګو چې یاره سبا مونږ ته دا مسایل نه خوشحاله اوسئ میډم یو اخري سوال به تاسو نه وکړم دا راته وایي چې تاسو خو ایکس ایم پی تاسو چې پاتې شوي که تاسو چې دوباره دا موقع تاسو ته میلاویږي خپل د حلقې لپاره تاسو څه سوچ دی حلقه کې زمونږ ډېر داسې کارونه یي که تیر ځل مونږ خبره په همدازه کوم چېرې مونږ ته هغه عمر اختیار نه میلاو شوي چې کوم یو ام پی ای ته پکار و فنډونه مونږ ته میلاو شوي دي نور هر څه دغه شوي خو هغه اختیار مونږ ته ډېر نه میلاو شوی نو زما خپل علاقې تاسو میډم راتلون حالات څه وایي تاسو څه خیال دی سمیږي که خرابېږي به ګراني کمیږي به سیوا کېږي به بیروزګاري به کمیږي سیوا کېږي به د دې بارے لغونې دی څه وایي نو که مخکې دغه ته تاسو وګورئ که اوس څه ټایم مخکې د پټرولو خبره به مونږ وکړو چې مونږ خو زیات همدې سره دغې نو دا 134 سره څه دی د لږ ورځو کې کمې راوستو نو زمونږ خو خپل دا سوچ دی کمې چا راوستې دي بس چا راوستو بس راغلو نو که مونږ خپل مشرانو ته وګورو ای چې کم لکه کم سوچ باندې اخته دي نو همدې باندې اخته یي چې یاره که هغوی پارټي جوړه کړه نو همدې دپاره یې جوړه کړه چېرې مونږ کله یو سره یو کله بل سره یو نو مونږ مطلب خپل څه دغه نشو کولی نو راځئ دې ځل ورکې خپل یو دغه وکړي مطلب خپل یو پارټي جوړه کړي چې مونږ خپل سوچ باندې خپل کارونه وکړو ځکه که حالاتو ته هغوی هم ګوري که مونږ بېروزګاري خبره تاسو وکړه نو زمونږ مشران هم په دې باندې اخته دي ځکه چې مونږ ورکې اکثر زمونږ کله میټینګ نو مونږ خو ورکې خپل سیټ نمبر کې دا دغه کړی چې فیمیل لپاره ضروري
ځکه چې تېر دغه والا خبره مونږ وکړو چې کوم MPA ټیم مونږ تېر کړو، نو زمونږ فنډونه به چې اکثر راله، نو هغه به دی به وي چې نه که مونږ به سوشل ویلفیر ته ورکولو، نو دی به وایي چې نه هغلته به نه وي، که بل به هم داسې څه ته دغه کولو، لکه هغه دا نه چې لکه مطلب هیلث کې زمونږ فیمیل دغه ني یا ایجوکیشن کې ني، خو د فیمیل خپلې داسې محکمې خپل دغه شته که پاپولیشن وي که هغه مطلب سوشل ویلفیر وي یا که نور هم داسې ډېر شیزونه شته چې هغې دپاره پکار وي، نو مونږ ورکې خپل دا یو سجیشن ورکړی دی چې دې ځل به فیمیل ته تاسو مطلب خپل دغه ورکوئ، اختیار ورکوئ، ځکه چې هغه پکار هم دي جی پکار دی. ځکه چې تېر ځل که مونږ دغه وکړو علاقه ده، نو څوک نه څوک به راله چې یا د ویلچیر خبره به یې وکړه، نو بیا به مونږ سره داسې دغه ونه زما خپل طبیعت داسې دی چې ما ته څوک څه ووایي، زه به وایم چې دا کار چې هر ځای نه کولي خو دا پکار دی، نو زه هغې کې پوره کوشش کوم. نو که مونږ به خپل ووایو چې یاره مونږ دا فنډ نو هغې ته به 20 لارې جوړې شوې وي چې نه دا دي او دا هغه دي، نو زمونږ چې اوس هم کم دغه جوړېږي، نو هغې ته مونږ ویلي چې نه را تاسو به مونږ ته خپل اختیار راکوئ، که تاسو مونږ ته فنډ راکوئ یا تاسو نور څه وي، نو مونږ به هغه په خپل اختیار لګو چې یاره سبا مونږ ته دا مسایل نه وي. خوشحاله اوسئ میډم. یو آخري سوال به تاسو نه وکړم، دا راته وایي چې تاسو خو ایکس MPA تاسو جی پاتې شوي، که تاسو جی دوباره دا موقع تاسو ته میلاویږي خپل د حلقې لپاره تاسو څه سوچ دی؟ حلقه کې زمونږ ډېر داسې کارونه وي، که تېر ځل مونږ خبره په همدازه کوم چې یاره مونږ ته هغه عمر اختیار نه و میلاو شوی، چې کم یو MPA ته پکار و فنډونه مونږ ته میلاو شوي دي، نور هر څه دغه شوي، خو هغه اختیار مونږ ته ډېر نه و میلاو شوی، نو زما خپل علاقې دپاره دا خیال دی چې کم زیاتر میل دپاره هم خو فیمیل دپاره کم زمونږ سکولونه دي، کالجونه دي، یا زمونږ د غریبې میندې خویندې چې کومې دي یا دا کونډې، دوی دپاره سوشل ویلفیر دپاره او د کم پاپولیشن دپاره چې کومې، نو دې کې کار کول پکار دي. بلکې مونږ وګورو دا زکات دې حوالې سره، ځکه چې اکثر زمونږ خویندې راځي، نو زه وایم چې دا زمونږ هغې دپاره زمونږ پښتنو دپاره دا سلۍ مشین یو داسې دغه چې هغې پې خپل هغه روزګار دغه کړي، سلۍ سنټر یې پکار دي، نو دې شیزونو ته زما زیات خیال دی چې یاره مونږ ورکې ده وکړو. خوشحاله اوسئ. قدرمنو جی پروګرام راټولم ماشاءالله سومي فلک سره کوم غونډه رزم کینو او که دا سیاست خبرې کوو نه کېدی شي دا ختمېږي نه. بهرحال جی ماشاءالله ما څنګه چې تاسو د سټارټ کې دا خبره وکړو چې مونږ د سومي فلک چې کوم دی په دریاشګاه کې دلته موجود وو، هغې چې کوم دی عوام ته میسج ورکړو، یو ډېر ښکلی میسج ورکړو، هغې دا هم جي دا خبره وکړو چې مونږ لپاره څومره چې کوم سیاسي لیډر دي مونږ له جي قابل احترام دي او ټولو جي مونږ قدر کوو. دا ویډیو جي تاسو زیات نه زیات شیر کړئ، تاسو زیات نه زیات لایک کړئ تاسو، او ما د سوني فلک جي اجازه راکړئ.